السلام علیکم ملګرو د عمران خان په جیل کې شپږ سوه ورځې مکمل شي. دغه شپږ سوه ورځې عمران خان په جیل کې ډېر بهادرۍ سره تېرې کړي. عمران خان په جیل کې شپږ سوه ورځې مکمل کېدو باندې یو غټ ریکارډ هم جوړ کړو. عمران خان نه مخکې چې څومره هم سیاسي لیډران گرفتار شوي دي هغوی څه ناڅه ډیل کړی دی او تقریبا چا پکې میاشت هم نه تېره کړي، چا 2 میاشتې هم نه تېرې کړي او د ډیل په تحت باندې هغوی د جیل نه روځي یا وطن پرېږدي چې کوم ډیل کړي وي په هغې باندې عمل وکړي او د جیل نه بهر روځي. عمران خان خپل مخالفین هم ټول غلط ثابت کړل. د عمران خان چې څومره مخالفین رانا سنولا وغیره دی به وی چې عمران خان په جیل کې 2 ورځې هم نشي تیرولی. چا وی دا نشي دی، چا وی دا عیاش سړی دی چرته په جیل کې وخت تیرولی شي، چا یو قسم خبره چا بل قسم خبره. هماغه مخالفین بیا د عمران خان صفت شروع کړي چې عمران خان ډیر بهادر انسان دی او په جیل کې خپل ورځې دغه ریخه بهادرۍ سره تیری، نه د بیماری باندې کا نه پلیټلیټس کم شو نه سبل سبانو کا. هماغه لګیاره په خپل چې کم دغه موټیو دا کم چې دغه خبره د پاغي باندې کلک ولار دی او هیڅ قسم ډیل ته نه تیاریږي او په جیل کې خپل ورځ هغه شپږ سوه مکمل کړي او لاستل نور هم پته نه لګي کله راخلاصیږي کله نه راخلاصیږي. خو دا عمران خان یو ډیر غټ ریکارډ جوړ کړو د پاکستان په سیاسي تاریخ کې چې یو لیډر هم تر اوسه پورې دومره ورځې په جیل کې نه دي تیرې کړي. نه څه کمپلینټ عمران خان کوي چې زه بیمار یم یا ما هسپتال له بوځي یا ما دلته نه بهر کوي د جیل حوالې سره کمپلینټ. نو د عمران خان حوالې سره تاسو څه رای لرئ؟ خپله قیمتي رای په کمنټ کې شریکه کړئ. شپږ سوه ورځې مکمل کېدو باندې تاسو څه وایئ د عمران خان حوالې سره؟